السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته مرګرو امید ده چې ټول به خیر دا ویډیو مې اوس وکتله ډېر د عبرتناک ویډیو ده او زما ډېر زیاته په خپله خوښه شوله ما چې د مرګرو سره هم شیر کړم تاسې هم تر اخره پورې وګورئ دا کوم خواته چې به د سایډ باندې دا ویډیو چلیږي ډېر د عبرتناک ده تاسو به تم څه زده کړه وکړئ تر اخره پورې وګورئ یو سړی په خپل کور کې چرګه حلال کړه او چرګه د چرګانو والا دکان ته ویوړو دکاندار ته وی چې دا چرګه مال سپینه کا او ټک ټک کی وړه وړه کا دکاندار ودی چې بس ټیک ته نیمه غنټه بعد راځه سړی کور ته لاړو لږ سات بعد دی دکان ته یو قاضي رالو د ریاست فیصله چي کوي قاضي دی دکاندار ته وی چې مال یو چرګه راکا نو دکاندار ودی چې یاره جی ما سره خو چرګان ختم شوي دي اوس د قاضي نظر په دغه چرګه باندې پریوتو دا چرګه ولیده په میز پرته وا نو قاضي وته مال دغه چرګه راکا دکاندار ودی چې یاره جی دا خو اوس یو سړی راوړه او هغه ماته وی چې دا مال کټ کا سپینه کا دا خو پرده ده قاضي ورته په خیر لالچ ورکو وی چې زبر د پیسې درکم او کدا سړی رالي نو ته چې ستا غچرګه خو الوتی ده د دکاندار وته یاره جی څنګه الوتی ده چرګه خو هغه په خپل لاس په کور کې ذبح کړی ده زبر وته څنګه وی چې د الوتی ده بهر القاضي وته وی چې فیصله خو به زما عدالت ته راځي فیصله خو به زکم کنه وی چې زه پوه شو زما کار پوه شو بس د پیسې والو مال چرګه راکړه دکاندار مجبور شو چرګه ورکړه قاضي لاړو لږ سات بعد د چرګي مالک رالی دکاندار ته وی چې څنګه چلې زما کار شوی دی کنه دکاندار ودی چې یاره ما ستا غا چرګ سپیده والا خو والوته نو دا سړی ډېر حیران شو چې مړه چرګ څنګه والوته خدای ظالم وایي خو ما په خپل لاس تلاله کړی وه بهرحال خبره تکرار شروع شو خبره جګړې ته ورسېده شرطه دواړه په یو بل پسې شر له پاسې د جګړې ده په لار یو سړی تېرېدو هغه ته دلته شر مه کوئ او لاړ شئ د قاضي عدالت ته قاضي به درله فیصله وکړي بس دواړه په دې راضي شو د قاضي عدالت ته روان شو اوس په لار روان دي په لاره کې د یو مسلمان او د یهودي جګړه ده دا دکاندار په دې نیت د دوړو لورالو چې د دوړو خلاصون وکما چې یو بل خوګ نکی نو په دې خلاصون کې د دغه دکاندار ګوته د يهودي پسترګ کې وراله او د يهودي سترګړند شو اوس خلک راجم شو يهودي له سترګړند کړی دو وایمه جوړ شو دکاندار هم ډیر زیات وایره چې دا خو ماته بل مسله جوړ شو خلکو وتی چې زه قاضي لا خلک روان شو قاضي نه روان دي اوس دا دکاندار په دې خپل ځړ کې ډیر زیات یریږي چې ما سره خو قاضي د چرګي واده کړو چې د چرګي فیصله بدل حل کم دا خو ماته بل مسله جوړ شو بار په لار روان دي د خلکو خیال چې اخوا شونه دي دکاندار منډي کړي او تختیدو دا خلک ورپسې دي د دکاندار یو جمعات تننوتو او په جمعات کې وي دنګي منارې ته وختو او د منارې په سر ناس ته خلک وتوي چې راکوشه د قاضي عدالت ته زو نه وخت کیږي او دا سړی نه راکوزيږي بهرحال یو دوه درې کسه جمعات ته به سړی پسې وراله به دکاندار پسې نو د دکاندار چې وته وکړو هغه د خپل ویرې نه د خپل یېرې نه د هغې دنګې منارې نه راټوپ کو نو چې راټوپ کو په لار یو بزرګ یو ضعیفه سړی روانو په هغه د پاسه راپریوتو او هغه په زګي مړ شو بس دکاندار ته درېیمه مسله جوړه شوه د بوډا سړي زوره منډې کړې او دکاندار یې کلک د مرای نه ونیو ووایه پلار دې راله مړ کړی دی زه چې زه قاضي له دکاندار ډېر زیات یارېدلی دی چې دا خو ماته د چرګې نه غټه مسله جوړه شوه بهرحال دوی چې کله د قاضي عدالت ته ورسېد او قاضي دې سړي ته وکتل نو هغه چرګه ورته رایاده شوه په دې خپل زړه کې وخندل وایي زه د چرګې مسله خو راله خو د دې نورو خبرو نه قاضي نه و خبره خو چې کله ورته دې خلکو دا نورې خبرې بیان کړې نو قاضي سره ونیو چې دا څه مسله جوړه شوه بهرحال قاضي وی چې زما راز چاته ښکاره نه شي نو دې خلکو ته یې وي چې زه دا ټولې فیصلې به نمبر په نمبر زه اورم وی چې اول چرګې والا راواله چې چرګې والا یې حاضر کو نو چرګې والا ورته خپله قصه وکړه نو دې قاضي دې چرګې والا ته وی چې ته مسلمان یې نو دې چرګې مالک ورته چې او جي بېشکه زه مسلمان یم وی چې ته په الله یقین ساتې نو د چرګې دې مالک ورته چې بالکل بېشکه زه په یقین ساتم نو وی ورته چې بیا خو به ستا په دې باندې هم یقیني چې الله پاک مړي ژوندي کوي او ژوندي مړه کوي نو دې چرګې دې مالک ورته بېشکه چې زما پې یقین دی نو بیا دې قاضي دې چرګې دې مالک ته وی چې ته څنګه بیا دا دعوه کوي چې دا دکاندار دروغ وایي کیدای شي ډېر رښتیا وایي او دا چرګه الله پاک را ژوندی کړي والوتي بس دغلته د چرګې د مالک سر ښکته کو وي چې یاره جي زما نه غلطي شوې ده او زه دا سړی ما بخلی دی د چرګې مسله ختمه شوه دې قاضي وي چې اوس یهودي را مخامخ کوي د چا چې سترګه ړنده شوي وه نو چې یهودي رالی نو یهودي ورته خپله قصه وکړه نو دې قاضي ورته وي چې زمونږ د عدالت یو اصول دي زمونږ په عدالت کې چې څوک ګواهي هم کوي که نه نو د یو مسلمان گواهی او د دوو غیر مذهبو گواهی دا مونږ یو برابري مطلب د دوو غیر مذهبو گواهی د یو مسلمان د گواهی برابري یهودي وتی ټیک ته چې ماته علم دی وی چې دغه شان ستا دوه سترګې د یو مسلمان د یوې سترګې برابر دي وی چې دا مسلمان به تاله اوس دا دویمه سترګه ړندوي نو چې کله ستا دوه سترګې ړندې شي نو ته بیا د مسلمان یوه سترګه ړنده کړي نو تا ته به انصاف میلاو شي
دا یهودي ډېر زیات ویرېدو وایي یاره جي بس زما یوه سترګه خو اسې تللې ده او په دې دویمه باندې به ژوند تېرومه او که دا دویمه مې لاړه نو بیا به څه کوم بیا خو به بیخي ړوند شم وایي چې بس جي ما بخلی دی یهودي م لاړو دویم کیس هم ختم شو اوس دریم وایي کس حاضر کړی د چا چې پلار مړ دی اوس دغه بوډا سړی زوی چې رالی هغه ورته چې یاره چې زما پلار یې وژلی د منارې نه یې پرې راټوپ کړي ما ته د انصاف میلاو شي قاضي ورته چې تاله بلکل انصاف در کوم حکم یې وکړو چې دکاندار د جومات د منارې خواته بوځئ او بیا د بوډا سړي د زوی ته حکم وکړو چې ته به لاړ شې او د جومات هغه منارې ته به وخېږې او په دې دکاندار به راټوپ کړي بس تا ته به انصاف میلاو شي دی به هم مړ شي نو د بوډا سړي د زوی ورته یاره جي او که دې اخوا دېخوا شو او زه په ځمکه را پرېوتم نو قاضي ورته دغه قاطع خو به دې خپل یي بایي دغه حساب کتاب دې خپل دی دغې ذمواري خو زه نه بس د بوډا سړي زوی ډېر ویرېدو وایس نه چې زه مړ شمه وی چې یاره چې ما بخلی دی بس زما پلار و بس وفات شو بوډا شوی و نو د خبرې مقصد مې دا دی چې قاضي دې په ډله یي که نه او قاضي در خوشحاله نو که ته هر جرم کې کوه جیل ته به نه ځې دغه شان په هره اداره کې یو مشر قاضي ناسي هغه له چې په ترخ کې چرګه وړې که نه او خوشحاله یې ساتې نو که هر جرم کې کوه په معاشره کې به چوتې سترګې ګرځې ډېره ډېره مننه زما بزړه د ځان تور کی جانا نمکوا بدرنګ بدرنګ خویونا زما بزړه د ځان تور کی جانا نمکوا بدرنګ بدرنګ خویونا